أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سورة یوسف شریف شروع شو. دا سورت دا مکی سورت تے او دا سورت یوسف دا سورت هود نه بعد او دا سورت حجر نه پہلا نازل دے او د جمهورو د قول مطابق د دې ترتیب نزولی اعتبار سره نمبر چې دی هغه 53 دی 53 نمبر. د دې صورت د آیتونو تعداد یوصل یولس د 111 آیتونو دی پکې او دې صورت کې 12 رکوعات دي او دې صورت کې 1400 کلمې دي 1600 او وزرا او یوصل شپږ شپېته حروف دي پکې 7166 حروف دي پکې او دې ته سورۃ یوسف څخه وایي چې په تمام قران کریم کې چې د حضرت یوسف علیه السلام مبارک ذکر په تفصیل سره څنګه دې صورت کې شوی د داسې بل صورت کې نه ده شوی د دې وجنه دا صورت مسما کو په اسم د یوسف علیه السلام سره او تفسیر مظهری کې قاضی صاحب دا یو د ابن عطا صاحب یو قول ذکر کړی دی چې د صورت یوسف کمال او برکت دا دی چې کم سړی باندې خفګان راځي او خفوي نو د صورت یوسف شریف اوري د دې اوریدو سره به ځنه غم ختميږي او خوشحالي ور باندې راځي. الف لام را دا حروف مقطعات دي د دې بحث مخکې سورتونو کې تیر شوی دی. تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه دي د کتاب روخانه. کتاب نه مراد قران کریم دی او قران کریم دا مبین دی د حلال او د حرام او د حق او د باطل. تلک آیات الكتاب المبین او دا آیاتونه د کتاب بمبین دی. انا انزلناه قرانا عربیا بیشک مونږ نازل کړی دی دا کتاب دا قرآن په عربی لغت سره عربیا بلغت العرب په لغت د عرب سره لعلکم دې د پاره چې تاسو تعقلون عقل حاصل کړئ عقل من شي تاسو خيار شي. نحن نقص عليك من به بیان او تا احسن القصص اغا احسن د قصصو بهترین د قصصو بما په سبب د هغه سو او حینا چې مونږه وحی کوتا تا او حینا چې مونږه وحی کو الیک تا هذا القرآن د دې قرآن. ګورې سورۃ یوسف ته الله پاک جل جلاله احسن القصص او نحن نقص عليك احسن القصص بهترین د قصونا بهترین قصه. نو سورۃ یوسف ته چې الله پاک جل جلاله احسن القصص ویل دي یو څو وجوهات دا ووري. اول وجه دا ده چې د حضرت یوسف علیه السلام په واقعه کې چې څومره حکمتونه ذکر دي او څومره حکمتونه پکې پراته دي دومره بل صورت کې نشته. او د حضرت یوسف علیه السلام په دې واقعه او قصه کې چې څومره
عبرت انگیز واقعات موجود دي، دومره عبرت انگیز واقعات په بل صورت کې بیا نشته. ځکه الله پاک جل جلاله فرمایي هم دې سورۃ یوسف کې براشي چې لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، د خاوندانو د عقلونو لپاره د دې په دې قصه کې عبرت موجود دی. دیمه وجه دا ده چې د حضرت یوسف علیه السلام خپل ورونو سره یو ډیر احسن سلوک کول دا په دې صورت کې ذکر دی. ورونو ور سره څه وکړل؟ یوسف علیه السلام سره مقابل کې کم انداز کې حسن سلوک کوي. یوسف علیه السلام د ورونو د طرف نه چې ورته څومره تکالیف مصائب او اذیتونه رسیدلي دي هغې باندې یوسف علیه السلام صبر کړی دی. خو چې کله یوسف علیه السلام ته اقتدار ملاو شو، په تخت باندې مبارک کېناستو، نو باوجود د دې نه چې طاقت یې لرلو چې د هغې نه انتقام واخلي، بدله واخلي، او باوجود د دې نه تمام ورونه څه کړل؟ معافې کړل. او تر دې پورې چې یوسف علیه السلام ورته وفرمایل لا تثریب علیکم اليوم، نن ورځ تاسو باندې هېڅ قسم ملامتیا او شرمندګي دا نشته، بس معافي مې درته کړې ده. او دا دریم نمبر د اهل معانیو وجه دا هغه دا بیانوي چې سورت یوسف ته الله پاک جل جلاله احسن القصص ځکه ویلی دی چې دې سورت یوسف کې چې د څومره کسانو ذکر راغلی دی د هغې تمامو کسانو معال دا په سعادت باندې دی. اختتام او معال په چا باندې دی؟ په سعادت باندې، په خوش قسمتۍ باندې دی. او د ټولو انجام دا نیک او عاقبت په خیر سره شوی دی، ځکه ورته احسن القصص وایي. ډېره ښایسته وجه نه بیان کړې. د یوسف علیه السلام رونه دي، که بادشاه دی، که هغه ښځه ده د بادشاه، خبره پوه شوې؟ نو د ټولو معال په څه باندې دی؟ په خیر باندې دی، په خوشبختۍ باندې دی. نو ځکه ورته الله پاک جل جلاله احسن القصص ویلی دی. نحن نقص علیک، موږ بیانو تا ته احسن القصص، ډېر بهترین د قصصونه، بما په هغه وحي سره اوحینا چې موږ وحي کوو الیک تا ته هذا القرآن، د دې قرآن، وان كنت او ویت من قبله وړاندې لدینا لمن الغافلین، د ناخبرونه. ای حبیب علیه السلام دې نه مخکې چې موږ لا وحي د دې قصې تا ته نه وه کړې، ته د ناخبرو نه وې. د چا نه؟ د یوسف علیه السلام او د یوسف علیه السلام د رونو د دې واقعې نه. اذ یعنی اذکر، اذ یاد کا هغه وخت، قال یوسف چې اویل یوسف علیه السلام د ابیه خپل پلار ته، یعقوب علیه السلام ته، یا ابت انی رأیت 11 کوكبا، ای زما پلار جانا ما ولید په خوب کې 11 ستوري، والشمس والقمر، نور او سپوږمۍ، رأیتهم لی ساجدین، ما ولیدل دوی لرا ساجدین لی چې سجده کوونکي وو ماته. یوسف علیه السلام د 14 کالو په عمر کې یا د دې نه کم عمر کې بعضو مفسرینو لیکلي دي یوسف علیه السلام خوب ولیدل، 11 ستوري ولیدل چې هغه 11 ستوري او د انور او سپوږمۍ دا ماته سجده کوي. خو د دې خوب د پوره کېدو، دا خوب خو د مبارک ولید، خدا کله پوره شوی دی؟ د خوب او د دې خوب په حقیقت کې 40 کاله ټیم تیر شوی دی. 40 کاله، بعضې پکې اتیام لیکلی دی. دا 11 ستوري چې د مبارک لیدلي وو دا څوک وو؟ دا د مبارک رونو. او د انور او سپوږمۍ چې لیدلي وو دا مور او پلار وو، مېرنۍ مور یې وه. نو د مبارک دا خوب ولیده، نو یعقوب علیه السلام ته چې والد محترم دی هغه مبارک ته خوب بیان کړو چې داسې ما ولیدل، رأیتهم لی ساجدین، یعنی ساجدین لی، ما ولیده دا 11 ستوري، نور او سپوږمۍ چې ما ته سجده کوونکي وو، سجدې راته کوله. قال یعقوب علیہ السلام ورته وویل یا بنیا، ای بچیا، لا تقصص رؤیاک، ته مه بیانوه دا خپل خوب علی اخوتک خپل ورونو ته، فیکیدو لک کیدا، هغوی به چل جوړ کي تا دپاره په چل جوړولو سره. ای بچیا دا کم خوب چې تا لیدلی دا د خپل ورونو ته مه وایه،
ان الشیطان للانسان عدو مبین، بشکا دا شیطان د انسان د پاره عدو مبین دشمن ښکار دی او ښکار دشمنی کوونکی د انسان سره، یعنی عدو مبین للانسان ښکار دشمنی کوونکی د انسان سره. وکذالک همدغه رنګ یجتبیک ربک غوره بکی رب ستا تعالی رام څنګه چې دا خوب تا لیدلی دی همدغه رنګ به ستا رب تا غوره کی. ویعلمک او علم بدر کی تا ته تعلیم بدر کی تا ته من تأویل الاحادیث د هغه تعبیر الرؤیا د خوبونو تعبیر علم بدر الله پاک جل جلاله در کی. ویتم نعمته او اتمام بکی د نعمت خپل علیک پتا باندې په نبوت سره، یعنی خپل نعمت بتا ته در کی چې هغه نعمت د باری تعالی سره چې تا ته نبوت در کی. وعلى آل یعقوب او آل د یعقوب علیہ السلام ته بنع نعم دا ورکی ښا. وعلى آل یعقوب رسو نسل ته اشاره ده. کما اتمها لک څنګه چې اتمام د دې نعم کړو په نبوت سره علی ابویک استا په ابوینو باندې من قبل ابراهیم و اسحاق، یعنی من قبل ک ابراهیم و اسحاق تا نړوان د ابراهیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام باندې څنګه اتمام د دې نعمت په نبوت سره کړو دا څه پتا باندې مو. ان ربک بشک رب ستا علیم خبردار دے حکیم او حکمت والا ذات تے. صدق اللہ العظیم.